شروع کوم په نام د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. نن په خصوصي توګه موږ ټول د خپلې خاورې هغه وکلا کومو چې د دې وطن دپاره د امن دپاره د یو نظریې د ساتلو دپاره په څه شکل په کم درد یا په کم وحشت شهید کړی شوي وو هغه یاد زمونږ په زړونو کې اوس هم تازه دی. داسې ښکاري چې 9 کاله نه بلکې اوس سروزه مخکې دغه واقع شوې ده. موږ بطور قوم هغه بدقسمته یو چې موږ هره میاشت خپل شهیدان یادو. کو د انګریز د دور شهید دی، کو بیا د پاکستان د ریاست شهید دی، کو بیا د انتها پسندۍ شهید دی، او کو بیا د خپل خاورې او د خپل بچی د حق دپاره شهید دی. موږ بدقسمت هم یو چې د هغې شهیدانو ورځې مانځو، خو زما په سوچ خوش قسمت هم یو چې هغه شهیدان مانځو چې د هغې نظریو دپاره ځانونه قربان کړي دي. نو زه به هم نن په هغې فخر دا وایم چې خدای دې کي چې زه یا څوک هم پښتون په خپله خاوره خفه کېږي، موږ له د خدای دغه مقام راکړي کوم چې دغې شهدا ته خدای ورکړی. د خلکو دا خیال دی، خیال و چې دا تحریک، دا سوچ، دا فکر چې په دې خاوره د امن خبره کېږي، په دې خاوره د غریب بچي د روښانه مستقبل خبره کېږي، د پرمختګ خبره کېږي، دا به موږ ختم کو، دا به موږ راغونډ کو لکه انګریز چې په ټکر کې سوچ وکړو، لکه انګریز چې په بنو کې سوچ وکړو، لکه قیوم خان چې په بابړه کې سوچ وکړو. او دغسې د دنیا خو نن زما دپاره دا تاریخ دی. زه فخر کوم موږ او تاسو نن تاریخ جوړو چې په دې مسلم باغ کې نن په لومړي ځل د عوامي نشل پارټۍ یو داسې پروګرام کېږي چې هغه په میدان کې او ملګرو بیا په داسې تعداد چې کرسۍ پې کمې شوې، تنبانو غورځولی شو، ملګرو له ځای ورکړی شو. دا د نظریې پرمختګ د ګرانو وروڼو. موږ هغه شهیدان یادو بم، مانځو بیم، او انشاءالله ورسره به تړلې د هغې عقیدې دا اثر نو لوز هم کوو. زما په حیثیت خپل قام سره او د قام په حیثیت خپل خاورې سره چې موږ د خپلې خاورې د امن دپاره، د خپل بچي د حق دپاره او د باچا خان بابا نه پاتې جمهوریت دپاره دا زموږ دپاره داسې دی لکه د پلار نیکه نه پاتې چې یو کم جیدادي یا کوري سړی پې ځان وژني. دا زموږ عهد دی چې انشاءالله د دې خاورې او د دې وطن او د دې بچي د مستقبل دپاره به دا ځانونه وژنو. لکه یو شاعر وایي یا به د کم په وینو رنګ وطنه، یا به د زر تر زره ځان کم، یا به ساتم ستا نام و ننګ وطنه، یا به دا سر در نه قربان کم. دا شعر د هغې ټولو شهیدانو دپاره د عقیدت. ګرانو وروڼو، زه به کوشش کوم چې څونه لنډه او مدلله خبره کولی شم زه یې ستاسو وړاندې کېدم، ځکه چې نن زه داینم چې دا منطقه بیا دا سیمه بیا خاصطور بلوچستان او پښتونخوا او په خصوصي توګه د بلوچ او د پښتنو د قام په سر یو وارې بیا یو غټه سودا روانه ده.
دا منگ چه دا مائنز اینڈ منرلز بل خبره کو منگ چه دا تلسم اینی ترمیم خبره کو نو پختنو رونو ز پدے وقت کے دا دے وضاحت تا پارا چه کو زمان کا زمان قرنی کا ستاز و مشرانو دے ریاست تا 50 کال مخ کے کم خبر کولے پا کمو خبرو چی آغا وقت کے منگتا غدارو ویلی شو پا کمو خبرو چی آغا وقت کے منگتا کافرو ویلی شو نن دا ریاست آغا خبر منی نو نن دے زمان خبرو منی دا سنا چی 50 کال پس بیا وی چی دی سوے آغا ٹکو او منگ چی سکڑی دی نو غلط ہم کڑی ستا پا دا سودا کے چی ستا دا وطن سرو سپن دا وطن خڑ ندے دا وطن زما او ستا دا خوب دا وجه خڑ دے کنی زما وطن دا سرو سپنو نڈک پدے وطن پدے خورا پدے سیما چی دا دنیا طاقتور قوتنا نظر لرینو آغا دا دے لال جواہرات تی داغے مائنز او منرلز دی چنن دا دنیا غٹ ملکو نرازی او ستا پاگے دلچسپے کے زما پا سوچ دے حد پورے بزی چھ خودے دن کی خود چھ کم نظر خکاری دا بلوچستان او دا پختونخوا پا خورا بدا دے مائنز او دا منرز پر نتیجہ کی یو اور بلی گی چھ خبر دے قام دا پارا ناگزین من خواست کو بطور انسان بطور مسلمان داغ ٹکی سوال کو کم ٹکی چیز زما پیغمبر خوخ کرے داغ ٹکی سوال کو کم ٹکی چیز زما خدے خوخی داغ ٹکی سوال کو کم ٹکی چیز دا انسان نا دا زناور پکار دے کم ٹکی چیز دا مرغو پکار دے کم ٹکی چی دا دے شنو بٹو پکار دے دا دے کلو کسو پکار دے منگ سوال کو دا امن منگ دا ٹوپک دا کوتک خلق نیو منگ دا خپل پیغمبر پلار روان دا باچا خان بابا دا نظریه دلان دے دا خپلو بچو دا خپلو میندو خویندو دا خپلو کلو کسو دا امن سوال کو او پختنو پدے سوال بانے منگ وجل کیگو دا امن پا سوال شیطان کیگو پدا سے وطن کے جند کو چی دا امن آواز کو لکا چی سے دا مذہب نہ ہو او بیا پختنو پدے ریاست کے زمان دا امن زامن سوکتے آیا دغه اداره زما د امن ضامن دا او کو نه دا کومه اداره چې زما د دفاع دپاره په لکاو کروڑاو او ارباو روپۍ زما استاسو د ټیکسونو نه علي او په خپل ځانونو یې لګوي زما امن به ماله څوک راکوي زما امن به ماله زما د وطن څوکیدار راکوي زما د وطن څوکیدار بجائے دا دینا چے اغد مال امن را کی اغد زمان دفاعو کی اغا زمان پسر سودا کی حکمت کی حکومت کی او بیا زدانن پر ملاویم زمان دے سرکار نشتا چی سوک پا کم وردے کے دے زما دے سرکار نشتا چی تا تور بوٹا چولے دے کو نتا سپن بوٹا چولے دے زما دے سرکار نشتا چی تا دا نسوارو وردیا چولے دا کو نتا زما دا پختون کلتوری وردیا چولے دا زما دے سرکار نشتا چی تا دا حرزے زما دے سرکار نشتا چی دا ہر مذہب دا ہر قام خو چی کم سڑے ٹوپک پلاس زما قام
امن تباہ کئی کو هغه اے ټیم دی بی ټیم دی سی ټیم دی او کو ډي ټیم دی نو ټولو نه د امن تمه کوم. زمنګ چا سره ذاتی دشمنی نشتا، نم د الله د پاره څوک پاتې شي نه. هندوستان سره وجنګېدو، ډېر ښه کار یې وکړو، د ټولو ناول ورته ماشاباشي وویل. خو دغه تمه ته کوم چې د هندوستان په راکټو د 15 ستوري ولګول، نو دا 15 ستوري دونه تکړه کا چې زما د وطن دا 15 ته پخپله وې چې 2000 دي او 3000 دي او 15000 دي، دا 15000 راغونډ کا او زما د وطن له امن ورکړه. کو نه زه دا وګڼم چې هغه اړخته ته دونه اهل یې چې ته راکټې غورځولی شي، هغه اړخته ته دونه اهل یې چې ته د ایران په شا ودرېږې او اسرائیل له ماتې ورکې. نو دا نااهلي د زما او ستا دپاره شوه چې دلته به 10 او 20 او 30 کسان راځي په کلا او روز او زمونږ د وطن سپینګیري د پټکي مشران، هغه مشران چې لسته خلک پرې راغونډېږي، ابرانه شهیدان کوي او زما د دفاعي د ادارې به ابو څه دغه ني. او بیا صاحبه چې په تاریخ نظر واچو نو عجیبه نصیب لرو. ایوب خان سودا کوي په امریکې او د هغې وخت نه د امریکې د غاړې ماله د جهاد فتوې راځي او ضیاء الحق پې عمل کوي. او دا نن کلا واضح خبره ده چې دا طالب چا جوړ کړی دی. ولې پښتنو تاسو ته یاد نشي چې مهاجر نه مجاهد چا جوړاو؟ آیا دا نن چې ورته طالب وایي هغه مخکې روزه کې ورته په مخ ووایم نو خو ورته لا تاسو نه وینوملی فتنة الخوارج، اوس ورته فتنة الهندوستان وایي. نو دا فتنة الهندوستان پرون زما او ستا د مذهب ټیکهدارو جهاد یې راوسته او داسې جهاد یې راوسته چې زه ورته یې پکې وجلو. نو یو صاحب به راشي هغه به وایي چې بھائی دا زموږ اساسه ده، زه به په افغانستان قبضه کوم، زه به د کشمیر جنګوم، دا زما اساسه ده او دغه اساسې له هغه هر څه ورکي. نو بل به راشي هغه به وایي چې نه دا اساسه نه ده، دا د وطن دشمن دی. نو هغه به بیا د ختمولو کوشش کوي. نو هغه ختمولو کوشش هم چې دا موږ پښتانه د اپریشن مخالفت کوو نو موږ ته پته ده چې زما دفاعي اداره بی ټیم نه ختموي بلکې بی ټیم آزاد پرېږدي، ما او تا ختموي، زما او ستا کورونه ړنګوي، زما او ستا بازارونه ړنګوي. بل به راشي هغه وایي چې نه دا بیا اساسه ده. نو چې کو اساسه کوي هم پې زما او ستا علاقې تباه او که نه د وطن دشمن یې ګڼي نو هم پې زما او ستا علاقې تباه. او بیا داسې ریاست چې دی اوسه پورې په دې ونه رسېدو چې آیا دا خلک زما خپل دی که نه دا زما دشمن دی. په یو کرسۍ کې دونه طاقت دی په دې پاکستان کې چې هغه صاحب ووایي چې دا زما دشمن، ټول به وایي دا زموږ دشمنان. چې هغه صاحب وایي نه دا زموږ سټریټیجک ایسټ، ټول به وایي دا زموږ سټریټیجک ایسټ. زه فوج سره هیڅ دشمني نه لرم، زما کار جدا دی، زما روزگار جدا دی. زه ټوپک کوتک وحشت غیبولو والا کس نیم، زه د مینې محبت د جمهوریت پیغام تقسیمولو والا کس یم. زما او ستا جنګ نشته، خو زما جنگ د پاکستان د آئین دی.
هغه آئین کم چې د پاکستان وجود دی، هغه آئین کم چې زمونږ مشرانو دې باقی پاتې پاکستان له ورکړی دی کو نیو ورکړی، دا مشران جندي دي چې د سن 73-72 وخت یاد شي دا شته پاکستان به هم نو دا به هم تړی وړی. هغه آئین هر چا له خپل دار اختیار ورکړی دی او هغه دار اختیار دا وایي چې څوکیدار با څوکۍ کوي، حکمرانی به نه کوي. لہذا کو دا نعره په چا بده لګي او کو ښه لګي، دا نعره د آئین آئینه ده چې جاؤ 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 جاؤ. او نن خو واضح شوا، ما بچے والے چې جہاں قدرتی وسائل ہے وہاں سیکیورٹی مسائل ہے. اس زما اوستا جند امن زما اوستا وسائل سره تړلې دي. ګرانو ورونو، ګرانو خویندو، بچو، د باچا خان د تحریک آغاز په دې بنیادو دا یې وجه وه چې هغه وی چې زه خپل قام آزاد غواړم. د باچا خان د نظریې، د سوچ او د فکر عکاسي چې هغه د پاکستان په لومړنۍ اسمبلی کې دا وایي چې زه پاکستان منم خو پاکستان به زما شناخت مني، زه پاکستان منم خو پاکستان به وفاقیت ختمي او صوبو له به اختیار ورکوي د آمره، د وسایلو او د جمهوریت. ګرانو ورونو، د انګریز بیا پاکستان زمنګ او د دې جنگ دا جوړ کړی چې دغلته یو طبقه ده او هغه طبقه دا وایي چې د پاکستان کو سره دي او کو سپین دي او کو تور دي چې سم دي دا د هغې دي، د دې عوامو په حق نشته. بلخوا هغه فکر چې هغه ورته وایي چې نه دا سپین، دا تور، دا سره دا د دې قام دي، دا ستا نه دي. کو په دې حق دی، حق پې د دې قام دی، ستا نه دی. کو په دې د مستقبل د رڼاګولو حق دی، د دې قام دی، ستا نه دی. پښتنو ورونو، نن د 73 آئین هغه لوز چې کم دی ریاست موږ سره کړی چې 10 کاله کې دننه به ورله حق ورکوو، هغه حق دا 13 آئینی ترمیم د اسفندیار خان او د هغه د ملګرو هغه تحفه ده د دې قام دپاره، د خپلو د مشرانو د نظریې هغه عکاسي ده کوم چې ټول عمر تاسو په ناره کې والده چې خپله خاوره او خپل اختیار او نه منو د بل اختیار. 13 آئینی ترمیم هغه قانون دی چې کم نه پاس کېدو نه پس ریاست ته فیصله کړې ده چې په عوامي نیشنل پارټۍ به د پارلمان لارې بندوو. 13 آئینی ترمیم هغه ستاسو د بچو حق دی کم چې په ولی خان بابا وی چې د هغې خلکو خېټې پې مړېږي د دې خېټو نه به یې روکاږو او خپلو بچو له به یې ورکوو. پښتنو ورونو، 13 آئینی ترمیم داسې ملک کې چې کله کله آئین وي تش کاغذ دی، خو زمونږ دپاره آئین یو مقدس کتاب دی او موږ دا ګڼو چې کو آئین دی نو پاکستان دی او کو آئین نه دی نو پاکستان نه دی. بیا د هر چا خپل وطن دی چې څوک څه غواړي یا به کوي. دا د آئین دی او دا د 13 آئینی ترمیم دی چې ما او تاله دا حفاظت را کړی دی چې زما په خاوره، ستا په خاوره، په دې وطن چې سم روزي د هغې حق ته دی بچو دی. ګرانو ورونو، زما د وطن سره سپین او زما وطن د خړ پړ پروتي، زما په وطن کرومایټ شته، نیپرایټ شته، یورینیم شته،
څه درته یاد کم تیل شته ګیس شته ارزان ترینه بجلی جوړو کویله شته یورینیم شته دا نن سبا هر څه بجلی ته وړي دا کم چې دا بیټریانې جوړېږي د دې هغه لکه چې د دنیا څه لال او جواهرات دي هغه خدای زمونږ په دې وطن کې ایښي دي بله ورځ مې وروڼو یو رپورټ کته چې تش د وزیرستان نه والی تر د باجوړه پورې په دې اوو ضلعو کې د 6 ټریلیونه ډالرو 6 ټریلیون ډالر د دې نه کم د 40 ملکونو پورا ای ډی پی جوړیږي او زمونږ په اوو ضلعو کې د 6 ټریلیون ډالرز دا ماینز او منرلز پراته دي دې ته سوچ وکړئ او په دې ماینز او منرلز زه نن واضح وایم چې زما پاکستان کم کردار ادا کوي نو په دې ماینز او منرلز په پیسو په لالچ دې زما په خاوره جنگ ګوري یو جنگ چې زما د پښتنو په خاوره په بل څه هغه وخت کې ماینز او منرلز نه هغه وخت کې اوبه وې پایپ لاینو نو دا بانو شوه او په افغانستان باندې دوه اتیانو جنګېدل پښتنو ورونو تاسو ته سوال کوم منت کوم جولی درته خوروم مشریم نه ده پکار سرکارم نه ده پکار کرسیم نه دی پکار خو کم سے کم اتفاق وکړئ دا ستاسو په وطن چې کومه حمله روانه ده د دې مخنیوي وکړئ نن کو قوم پرست دی کو هغه تاسو یې کو هغه د خوشحال په شکل کې دی کو هغه د محمود خان په شکل کې دی کو هغه د ان ډي ایم او د پی ټي ایم په شکل کې دی کو هغه نور فکرونو والا دی نن زه تاسو ته سوال کوم چې د پښتنو د امن دپاره د پښتنو د وسایلو دپاره او د جمهوریت دپاره را یوځای شي زه به قدم علم ما په پښتونخوا کې جرګه وکړه انشاءالله سبا زمونږ بلوچستان کې جرګه ده زمونږ د وس چې سمي دې قام سره هم دا لوز دی چې د باچا خان بابا کور کې پیدا یو دا قام د یاد لري چې داسې خلک شته چې د خپل بچي فکر نه کوي د قام د بچي فکر کوي انشاءالله تاسو ستاسو مشرانو زما مشرانو ته دا نارې ویلي چې موږ له تا نظار شه زه دا ارمان کوم چې زه د تاسو نظار شه زه په تاسو قربان شه پښتنو ورونو زمونږ مسایل یو دي په دې خاوره په دې بلوچستان کې کو بلوچ دی او کو پښتون دی زمونږ مسلې یو دي په دې وخت د دغه یووالي م ضرورت دی پکار دی چې موږ خپلو بلوچ ورونو سره لکه د غر په شان یو شان ودرېږو زه د ریاست نه دا تمه کوم او ریاست له دا وارننګ هم ورکوم چې نور انشاءالله دا قام پښتون قام زمونږ میندې زمونږ خویندې زمونږ بچي په دې پوهېدي چې د ښامار نظر زما په وسایلو دی نن موږ ټول په دې پوهېږو چې زمونږ په وطن بدامني چاره اوسته ده دا وارننګ ورکوو موږ آئین منو قانون منو جمهوری روایات منو خپله پښتو منو ګورې د ولی خان بابا هغه خبره یاد ساتئ هغه وخت نه ویرېږئ چې کله داسې خلک راپاسي لکه اوس چې تاسو ارد ګرد وینئ چې نه آئین مني نه قانون مني نه جمهوریت مني یو زور مني طاقت مني او نن یو کیسه روانه کړې ده زمونږ التجا فریاد واورئ او که نه زمونږ التجا فریاد نه اورئ نو موږ په ارام نشو کېناستی
د خپل بچی د خپل مور د خپل پلار د خپل وطن د امن دپاره کو یو لک قربانۍ م ورکړي یو لک نورې ورکولو ته تیار یو خو قلار کېناستو والا نه یو د خپل خاورې د وسایل دپاره د خپل بچی د مستقبل دپاره د خپل کوڅو کلي د آبادۍ دپاره د خپل سکول هسپتال او د نظام دپاره رونو زمونږ یو ممبر ته ضرورت نشته زمونږ خپل حق ته ضرورت دی چې حق هم وګټو چې کم ممبر هم راشي تاسو له به خدمت کوي تاسو له به کار کوي د دې کوڅو او د دې لارو خدمت به کوي لہذا دا عهد در سره کوم او دا عهد درنه علم په دې ماسخوتني چې رونو اس کو دانگی د موږي په زور دانگی کو زان اسو غنم نو دا قام زما موږي دی آیا کو زه د ریاست سره د خپل قام د امن دپاره د عدم تشدد د لارې جنګېږم تاسو ما سره ودرېدو ته تیار یو که نه آیا د خپلو سپینګیرو مشرانو د خپلو میندو د دې زنانو د دې حیا او د دې پړوني د خپلو ځوانانو د بچو د مستقبل دپاره کو زه د ریاست سره د باچا خان بابا د عدم تشدد د لارې ډغر وام تاسو به ما پسې په شا ولاړ یو که نه انشاءالله زه ریاست ته دا کله ووایم چې په دې خبرو د دا بیان ووري او د دې منصوبو نه دې رستو شي ګنې کو نه رسته کېږي نو پښتون نور دی هر څه ته نه دی تیار د پښتنو په خاوره د انقلاب ماحول جوړ دی دا نه چې جوړېږي د آواز ضرورت دی او چې چا آواز ورکړه نو دا قام انقلاب ته تیار دی دا قام نور مسنگ پرسن منلو ته نه دی تیار دا قام نور خپل بچی خپل مشران خپل میندې خویندې خپل رونه شهیدان ته نه دی تیار موږ نور نامعلوم مامعلوم نه منو موږ ته پکار دی چې خپل غل راښکاره کړي موږ ته پکار دی چې خپل قاتل راښکاره کړي او که نه قاتل او غل نه راښکاره کېږي نامعلومي نو دا چې ما نامعلوم دي دا موږ ته معلوم دي ګرانو وروڼو انشاءالله د پښتونخوا او د بلوچستان کم متفقه غم درد هغه زه کو تکوم په 18 تاریخ انشاءالله په اسلام آباد کې یو اے پی سی عوامي نیشنل پارټۍ بللې ده او موږ به کوشش کوو چې د پاکستان ټولې پارټۍ راغونډې کړو او په خپلو تکلیفو یې خبر کړو چې خبرې کړو نور موږ ته پته ده چې صحبه کو بلوچستان دی کو پښتونخوا ده زمونږ داسې قسمت دی کو جرنیل راځي کو نواز شریف راځي کو شهباز شریف راځي کو عمران خان راځي او کو بل راځي زمونږ دپاره نظریه یوه ده زمونږ دپاره سوچ او فکر یو دی زمونږ دپاره پکې هېڅ فرق نشته لہذا هغې ته به خپل خبر رسو نور رونو دا وخت تیاری وکړئ کور په کور کلي په کلي وګرځئ خپل بچي خپل میندې خپلې خویندې خپل ګاونډ په دې پیغام پوه کړئ چې دا زمونږ وسایل دا چې موږ چغې وو په خپله خاوره خپل اختیار د دې څه مطلب دی وګرځئ کلي په کلي د امن پیغام وګرځوئ لاړ شئ د خپلو جوماتونو امامانو له او هر امام ته ووایئ چې په دعا کې زما د خاورې او زما د قام د امن دعا کوي الله دې کړي چې زما دا ملیان قوم پرست شي الله دې کړي چې زما هر ملا خانزیب شي انشاءالله دا ملک به هم ترقي کوي دا خاوره به هم ترقي کوي او تاسو نه دا تمه کوم چې هر سړی خپل کلي کې خپل ملا ته کښېنه چې د خپل حق خبره وکړه زما د بچي د مستقبل خبره وکړه دا اسلام ښیي اسلام دا ښیي چې خپل حق به پاسې خپل حق باندې بغیرت کې ننګ به پې کې فخر به پې کې بېغیرتي انسان د اسلام نه خوښوي لاړ شئ دغې عالمانو ته کښېنئ دې ټول وطن ته کښېنئ چا چې ټوپک راغشتی دی په هغې جرګې وکړئ چې دا ریاست دا خو بهانه غواړي یو کس ټوپک راوالي هغه 10 کسان ولي په چا چې ټوپک راغشتی هغه ته هېڅ نه وایي فالتو 10 کسان ولي اجزانان 10 کسان ولي لہذا دا بهانې مه ورکوئ راځئ کولو که موږ وخي موږ کمزور یو نور ته هم وخي
خدام عقیده ده چې د خپلې خاورې خپلې خبرې او د خپلې هغه خاوره چې موږ ورته مور وایو د هغې د حق نه وروستو کېدو نه یو. زه یو وارې بیا ستاسو د ټولو مشکور یم، شکریه م ادا کوم. خبرې ډېرې دي، زمونږ تاریخ ماضي حال هر چاته مخامخ پروت دی. انشاءالله په دې سختو کې چې کوم سخت ته موږ مخامخ اینو، موږ به کوشش کوو چې د خپلې خاورې د خپل وطن ډال جوړ شو. زه به انشاءالله بذات خود د پښتنو د امن دپاره تش APC نه چې زه به د امریکې والا پسې م ورځم، زه به چین والا پسې م ورځم، زه به د دنیا په هر ګوټ دا جولی خورم چې زما قام له امن پکار دی، زما د قام مینه پکار ده، محبت پکار دی. او دا لوز در سره تلو کې یو وارې بیا کوم چې تر هغې پورې به په ارام نه کښېنم تر څو چې پښتانه یو کړي ني. هغه پښتانه چې نارې به نورو والې خو څنګه چې وویلو شو چې نارې لاړې، انشاءالله موږ به دا پښتون څنګه چې د فاټاو د پښتونخوا پښتانه یو کړل، داسې به انشاءالله کوشش کوو چې دا زموږ د پښتنو 11 ځلې چې زموږ د وجود نه جدا دي چې دا هم یو کو په دې امن راولو، د دې د حق ګټه وکړو او تجارت شروع کړو. تر هغې به روان یو چې هم ګټله دا مې ایمان دی. ښه په ارام به کښېنم، بیا تاسو پیښې، مشرۍ هم پیښې، جمهوریت هم پیښې او کارونه هم پیښې. ډېره مهرباني.